أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. سورة البقرة 46-47 نمبر آیات وسولیختم. د بنی اسرائیل په باره کې رب کریم دوباره بیا نعمتونه ذکر کوي. کم نعمتونه چې رب کریم مخکې ذکر کړو تاکید د پاره او د تکرار د پاره د یادګرنې د پاره دوباره د بنی اسرائیل د پاره الله قرآن کریم کې فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیه السلام تاسو یاد کړئ نعمت التي نعمت هغه انعمت چې ما کړو علیکم بتاسو باندې. چونکه کم وخت چې قرآن کریم نازلېده صحابه کرامو دور کې او کم بنی اسرائیل موجودو دغه بنی اسرائیل باندې دا نعمتونه نو شوي. دا نعمتونه د هغوی په ابا او اجدادو پلارانو مشرانو باندې شوي وله کم چې د موسی علیه السلام په دور کې و. خو چې په مور و پلار او په نیکونو باندې کم نعمتونه وشي نو هغه زامنو ته هم بیانولی شي، بچو ته هم بیانولی شي، اولاد ته چې ستاسو په مور و پلار په نیکونو باندې ما دا نعمتونه کړو، هغوی د هغوی قدر نه و کړی، ناشکري کړې وه. نو تاسو باندې هم نعمت کوم، تاسو ناشکري مه کوئ. بنی اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب دی. اسرائیل، اسرائیل معنی یعقوب. یا بنی یعقوب، اے اولاد، اے بچو د زامنو یعقوب علیه السلام تاسو یاد کړئ. یعنی د الله رب العزت د نعمتونو ناشکري په هیڅ حال کې هم نه ده پکار. مسلمان نه ده پکار چې د په هر حالات کې وي د الله شکر ادا کوي. که ناشکري د انسان وکړه نو رب کریم به ورته د هغې سزا ورکوي. اشته نعمتونه به ته الله واخلي. د الله هر یو نعمت د هغې انتها نشته، د هغې قدر هغه چاته وي چا سره هغه نعمت نه وي. دا ټول د الله نعمتونه دي چې کوم موږ تاسو په د خپلو سترګو باندې وینو. د شړې خاورې نه ښکلې سبزي او د رزق او میوې، هر قسمه میوې په یو ټیم کې 2 بوټي نالکه، یو مرچکۍ نالکه او خوا کې ورسره ټماټر نالکه. نو دغه یو ټیم خاوره به 2 قسمه بوټي کوي، 3 قسمه به کوي.
مټر ورسره نه راکړه، مټر به خوږې مرچکې به تریخي. دا ټول د الله نعمتونه دي. په دې خاوره کې دا ذایقه الله پیدا کړې ده. د هغې نه علاوه د انسان دا بدن ټول نعمت دی. سترګې، غوږونه، پوزه ټول نعمت دی. نو بني اسرائیلو باندې چې الله کم نعمتونه احسانات کړو، الله ورته هغه جتلاوي. هغه ورته الله ښه چې تاسو باندې ما هغه نعمتونه کړو، تاسو د هغې نه شکري کړې وه. نو دې نه مراد بني اسرائیل کم چې د موسی علیه السلام د دور نه په دې خوا بني اسرائیل هغه ته مراد دي، او کم چې د نبی علیه السلام په دور کې موجود وو هغوی ته نه دي مراد، هغوی مشران ته مراد دي. هغه انعام او نعمت سو رب کریم ته فرمایي تاسو ما غوره پیدا کړی، تاسو ما په ټولو عالمین جمع د عالم چې ما تاسو په ټولو مخلوقاتو کې غوره پیدا کړی. یعنی مراد ته د بني اسرائیلو زمانه وه. کم وخت چې بني اسرائیلو په زمانه وه په هغه وخت کې دوی په ټولو کې غوره حسابېدله. د نبی علیه السلام د امت نه مخکې نور د نبی علیه السلام امت دا په ټولو باندې چې دی نو غوره دی. د هغوی زمانه ته مراده ده. یا بني اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیه السلام یاد کړئ، اذکروا یاد کړئ، نعمتي التي نعمت هغه انعمتو چې ما کړو علیکم بتاسو باندې، وانی او بشک ما فضلتکم غوره کړی وې تاسو، غورواره درکړو ما تاسو لره علی العالمین په نورو مخلوقاتو باندې. واتقوا تاسو ویریږئ یوما د هغې ورځې نه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی نفس یو انسان عن نفس بل انسان ته بل نفس ته شیئا پیشي سره. د قیامت داسې سخته ورځ ده چې هلته به بیا پلار د زوی نه، زوی د پلار نه، د مور نه، ورور د رور نه، ملګری د ملګري نه، دا به تښتي چې چېرته مانه نیکي ونه غواړي. رب کریم د قیامت ذکر کوي چې تاسو ویریږئ د هغې ورځې نه چې په هغې ورځ کې به یو انسان بل انسان ته هېڅ بدله نشي ورکولی، هېڅ خیر به ورته نشي رسولی. هر انسان چې څه کړي بس حق به ګټي. نو دې نه مراد مطلق انسان، مطلق مسلمان نه دی. مفسرین تفسیر ابن کثیر او وغیره وغیره ټول هغوی دا لیکلي دي چې دې نه مراد د نفس نه مراد هغه کافر دی، غیر مسلمه. غیر مسلمه به د قیامت په ورځ باندې بل غیر مسلمه له هېڅ نشي ورکولی، هېڅ په کار به یې نه راځي، او نه غیر مسلمه د مسلمان په کار راځي د قیامت په ورځ، او نه مسلمان د غیر مسلمه په کار راځي د قیامت په ورځ باندې. مسلمان د مسلمان په کار به راځي. او یا دینه مراد ګناهګار مسلمان دی، دغه ګناهګار مسلمان د بل مسلمان په کار نشي راته، دی به خپله خولې ګډوب دی، بل به څه وکړي. البته انبیای کرام، اولیای کرام، نیکان، صلحا، ګڼو احادیث مبارکو کې او قرآن آیاتونو دا معلومیږي
چې هغوی به سپارش کوي، شفاعت به کوي. انبیا به د خپل امتونو دپاره شفاعتونه کوي او نیکان به د خپلو کورنو دپاره، لکه څنګه چې راځي حدیث مبارک کې چې یو حافظ قرآن به د 10 کسانو سپارش کوي د خپل کور کې د هغه کسانو چې په هغو باندې جهنم واجب شوی وي. دغه شان یو عالم الدین، یو شهید، نو ټول نیکان چې دي کم صلحا هغه به د ګناهګارانو سپارش کوي، شفاعت به کوي، بخلاف د کافر نه. کافر نه خپل سپارش کولی شي، نه د بل کولی شي، نه ورله بل کولی شي. نو دې آیات نه مراد چې دی هغه مطلق کافر دی، غیر مسلمه کفار چې هغوی قیامت په ورځ باندې هیڅ نشي کولی، د هغوی ځای جهنم دی. ولا یؤخذ منها عدل او نبشي اغسطی منها د دوی نه عدل جرمانه. دنیا کې کا یو کافر سره ظلم کوي جو جرمانه راکا، جرمانه تی والا، ټکسونه تی والا، جزیه تی والا. ظلم نه دی خو د هغوی دپاره یا مسلمانان شي، یا جزیه راکوئ، او یا جهاد ته تیار شي. مسلمان دا 3 خبرې بس د کافر دپاره. خو د قیامت په ورځ باندې دی کې یو هم نشته، نه مسلمانېدل شته، نه به کې جهاد شته، نه به کې جزیه شته. صرف جهنم د سزاګانې دي بس. واتقوا تاسو ویریږئ مسلمانانو یومن د هغې ورځې نه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی، جزا به نشي ورکولی، نفس یو انسان عن نفس د بل انسان نه، عن نفس یا بل انسان ته، شیئا پیشي سره، نه په نیکو سره، نه په پیسو سره، نه په مال دولت سره، نه په حسن سره. ولا يقبل او نه بشي قبل ولی منها ددنا شفاعت شفاعت نه د پاره، نه د په حق کې د کافر نه سفارش قبلېږي او نه د پاره څوک سفارش کولی شي. ولا يؤخذ او نه بشي اخیستی منها ددنا عدل سفیدیه جرمانه، ولا هم ينصرون نه به دوی سره امداد وکړی شي. یا بني اسرائیل اذکروا ای اولاد د یعقوب علیه السلام یاد کړئ تاسو نعمتي التي نعمتنا احسانات التي هغه انعمت چې ما کړیو علیکم په تاسو باندې، وانی بشکما فضلتکم تاسو غوره کړی وئ علی العالمین په نورو مخلوقاتو باندې یا په زمانه د مخلوقاتو کې. واتقوا تاسو ویریږئ یومن د داسې ورځې نه لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی، پایده به نشي ورکولی، جزا خیر او شر به نشي ورکولی، نفس یو نفس عن نفس بل نفس ته، یو کافر بل کافر له هېڅ فایده نشي ورکولی، نه یو مسلمان کافر له فایده ورکولی شي، نه کافر مسلمان له فایده ورکولی شي. عن نفس بل نفس ته شیئا فیسې سره، ولا يقبل او نه بشي قبل ولی منها ندوینا دی کافرانو نه شفاعت شفارسو یا ګناهګاران، ولا يؤخذو نه بشي اخیستی د دې کافرنا منها د دې کافرنا عدل څه جرمانه فدیه.
کافر دا هم نشي کولای چې دا جرمانه والا او ما د جهنم نه بچ کنه، هیڅ به هم نشي قبلولی. عدل سپید یا جرمانه ولا هم ينصرون، او نه به دوی سره امداد وکړی شي، هیڅوک سره امداد نشي کولی، نه به سره څوک مسلمان امداد کوي، نه به سره خپل بچی امداد کوي، او نه به سره رب کریم امداد کوي، نه به سره یو پیغمبر امداد کوي. د کافرانو د پاره د قیامت په ورځ باندې ویل هلاکت ده، تباہی ده، بربادی ده. ډېر به بیا وجاړي د قیامت په ورځ باندې، ډېرې اوښکې به تویې کې، لا یموت ولا یحیا، نه به مړه کېږي نه به ولا نه به چې دی نو ژوند مومي صحیح، په عذاب کې به چغې به وکاږي. د جهنم داروغه ته به آواز وي چې یا مالک اقض علینا، ای مالکه لږ تږي شوي یو. د جهنم چې کوم سرداره فرشته د مالک د هغې نوم دی داروغه، چې هغه د جهنم په دروازه باندې ولاړه ده، دننه بیا دنیا فرشتې نورې شته، دا د هغه ټولو مشره ده. دا جهنمیان به دې فرشتې ته آواز وکړي چې ای مالکه په موږ باندې لږ بخ راتوی که، ډېر وسوځېدو، ډېر تږي شو. راځه چې زر کاله پس به ورله مالک جواب ورکړي انکم ماکثون، تاسو په جهنم کې به نورو مثال یې. بس بیا چې اوبه وغواړي دومره به ورته پته لګي چې دنیا کې به زموږ په ماری کې څه شی ونښته، موږ پسې اوبه وڅښلې، هغه به تېر شو. د دوی په ماری کې چې دغه خوراک، دغه زقوم دغه چې کله ونښلي، نو دوی به یې لږې اوبه راکړه، نو دا فرشتې به ورله د جهنمیانو هغه وینې ځوي، لاندې چې کومې بایدلې هغه به را چوتې کړي او ور به ورله کړي. هغه به دومره ګرمې چې کله دوی خوله کې واچوي دا کلمې به ترې بهر شي. او جهنمی به الله ډېر مضبوط پیدا کړی، جسم به دنیا په شانتې نه وي چې یو ګزار سره مري. دا یو غر نبی اسلام فرمایي دا یو غاښ به د احد د غر عمره، د جهنمی یو غاښ، او جهنمی د یوې اوږې نه د بلې اوږې پورې هغه به د میاشتو باندې په سفر باندې وي، دومره فاصله به دا جسم به دومره غټي چې دا څه دپاره لیذوقوا العذاب، دې عذاب وڅکي سخت. نو هلته بیا هېڅ فریاد کار نه ورکوي، هېڅ چغه نه وکړه. دې دنیا کې چې رب کریم ته معمولي شانتې فریاد وکړي، لاګې غوندې اوښکې توکړي، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. دې دنیا کې چې تا د الله د هیرې نه یو اوښکه هم توی کړه، ستا دپاره جنت واجب شو. یو اوښکه د الله د هیرې نه مسلمان، هلته که ته بیا به که ته سمندرونه هم توی کړي که نه بیا کار نه ورکوي، بس څه چې بیا دې کړي هغه به کېږي. او کافر دپاره خو د سره خلاصې شته دی، نو هغه خو به یو کتاب کې لیکي امام غزالی رحمت الله علیه چې دا ټوله دنیا د اسمان نه پورې د اورې د دانې نه ډکه شي، د قشقاشو د دانې نه ډکه شي، او زر کاله پس یو مرغه راځي او دغه د قشقاشو د دانې نه یوه دانه چوتۍ، نو دغه ټول دنیا نه وال د اسمانه پورې دا ډیری به ختم شي، زر کاله پس یوه دانه تې وړي، خو د قیامت زندګي نه ختمیږي. واما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
سرمنې به بالکل ورستې شي تورې به شي و به سوځي الله به ورته سرمنې نورې بدلې کړي نور سرمنې به ورته بدلې کړي څه دپاره چې سخت عذاب وسکي ولې چې زه په سبب دی چې د کفر انکار کوو کفر یې کوو زما د آیاتونو زما د نشانو زما د پیغمبرانو د نیکانو د خبرونو د انکار کړو زما د کتابونو نه آسماني کتابونه را لېږلي وو هغې نه انکار کړو نو د قیامت ډېرې زیاتې سختې دي مسلمان چې څومره هم ګناهګار دی الله رب العزت چې دی د جهنم نه یو نه ورځ راوباسي او یو تفسیر والا لیکلی ابن کثیر چې کم مسلمان دا شک کوي چې ما به الله ګوره بخي او که نه بخي و دی د الله په آیاتونو پر ټوقې کوي دی به الله د سره بخي نه دا شک به نه کوي دا نه چې ما به الله وبخي که ومه به نه بخي بس دا وایي الله به ما بخي ما په الله یقین زه مسلمان یم دا به وي بخلو خبره ده چې ما به وبخي که ومه نه بخي ځکه د الله رحم ډېر دا سیوا دی ډېر زیات لکه موږ چې کله څاروی ذبح کوو موږ بسم الله الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم نه وایو ولې ځکه رحمان او رحیم دا د الله صفتونه دي رحم دیله نو ځکه د څاروی چې داسې ذبح کېږي نو دا یو لږ سخته شانتي که نه ظلم شانتي نو الله وایي زما نوم به پې رحمان او رحیم به پې نه وی سورة براءت 12مه سپاره 10مه سپاره سورة توبه چې ورته موږ وایو څوک ورته قهري صورت وایي څوک وایي دې کې بسم الله ولې نه ده راغلې وجه هم دغه ده چې دې کې الله طرف نه ډېر سخت اعلان شوی دی د کافرانو د براءت دپاره افضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان الله د کافرانو ووهئ ختم یې کوي د بندونه وله ووهئ ځکه په هغې په شروع کې الله بسم الله نه ده راوړې ځکه په هغه کې الله سخت د غضب اعلان کړی دی د غصې د رحم اعلان به کې الله نه دی کړی باقي هر صورت په سر کې بسم الله ده بسم الله الرحمن الرحیم د الله انتهایی رحم دی بخونکی مهربانه زیات نو د قیامت په ورځ باندې کافر دپاره هیڅ جوړ باندې بخښنه نشته هیڅ جوړ باندې سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار آمين برحمتك يا رحمة